السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید ده چې ملګری بخی او الله پاک یو خلرا پرون د قرآن مجید د وحی متعلق خبرې شوې چې نبی علیه السلام مبارک تبا وحی په څو طریقو سره راتله. نو پاغي کې ما ستاسو په مخ کې شپږ طریقې ذکر کړې وي چې د هغه طریقې دي چې د مختلف احادیثو کې دغه راغلي دي، یعنی په شپږو طریقو سره به نبی علیه السلام مبارک ته وحی کېده. دا غي تفصیل پرون بیان شو. نننی سبق کې دا خبره کو چې آیا د کوم وحی نبی علی السلام مبارک ته کېده، د دې بیا څو قسمونه دي. پشپغو طریقو باندې خو کېده، خو د دې قسمونه سو دي. نو دې بیا دوه قسمونه دي. یو هغه وحی د چې داغي تلاوت کیږي او دویمه هغه وحی د چې داغي تلاوت نه کیږي. نو د کوم چې تلاوت کیږي هغه قران دی چې دا د الله جل جلاله د طرف نه نازل شوی دی. د دغه وحی الفاظ هم د الله دي او د دغه وحی دا مضمون چې کوم بیانېږي دغه مضمون هم د الله دی. ان د دې الفاظ او مضمون دواړه د الله جل جلاله د طرف ناراضي او دغه وحی دا چې د دې د حفاظت الله پاک وعده هم کړی دا، یعنی دغه قران د چې د حفاظت الله پاک وعده کړی دا او په دې کې څوک د یو لفظ بدلی نشي کولای، نه د یو زبر زیر پکې څوک بدلی کولای شي، ځکه الله جل جلاله د دې د حفاظت په خپل وعده کړي او بهر خارج کې کوکته شي هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت تقریبا 1400 اغا 44 یا 43 سالو شو چې نبی علیه السلام مبارک د دنیا نه رخصت شه. او الحمدلله تر د نن ورځې پورې څوک دا خبره نشي کولای چې د قران په یو حرف کې یا په یو حرکت کې هغه چا بدلی کړي یا چا بدل کړي. نو په دې کې هیڅ قسمه تبدیلی څوک نشي کولای، ځکه چې د دې د حفاظت الله پاک وعده غستې ده. او دویم هغه وحی چې داغي تلاوت نه کیږي، داغي تعبیر مونږ په خپل جبه کې په احادیث سره کوو، یعنی هغه ته مونږ احادیث وایو. وس د احادیث هم دا وحی وي، ځکه د پیغمبر چې کوم خبري نو دا خپل نه بلکې نبی علیه السلام مبارک فرمای ان هو الا وحی یوحى. دا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وحی کیږي او بیا پیغمبر علیه السلام هغه بیانوي. نو په وحی هغه چې داغه تلاوت نه کی په دې کې خبره دغه ده چې د دې مضمون دا خود الله جل جلاله د طرف نه، خود دې چې دا کم الفاظ دغه الفاظ دا د الله پاک د طرف نه نه، بلکې دغه الفاظ د پیغمبري او مضمون پاغه کې د الله جل جلاله د طرف نه. وسو دغه وحی چې داغه تلاوت نه کیږي نو دا د اولنی قسم چې داغه تلاوت کیږي د وضاحت د پاره هم استعماليږي. لکه قران کې الله جل جلاله د منځ مونږ ته حکم کړي چې تاسو منځ کوئی 15 ټیمه او زکات ور کوئی په کال کې یو پیر او حج پتا سو باندې فرض دی په عمر کې یو ځل او روزنی ولدي اغا په کال کې یو میاش. خود دې وضاحت مونږ ته قران نه دی کړي، خود دې وضاحت مونږ ته بیا په دغه دویم قسم وحی سره چې داغه تلاوت نه کیږي یعنی احادیث، باغ احادیث سره دې وضاحت نبی علیه السلام مبارک موقع په موقع باندې کړي. مثال په تور د خدای طرف حکم او تاسو منځ قائم کړي، خود منځ اغا ټیمونه نو مقرر په قران کې. نو په دې کې په احادیث سره نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک داغه ټیمونه مقرر کړل، داغه د رکعاتونو تعداد خول شو او داغه تفصیل بیا په احادیث په ذریعه سره شو. دغه شان حج د روزه او زکات نور دا ډیر مسائل چې داغه وضاحت بیا نبی علیه السلام مبارک په خپل احادیث سره کړی دی. نو دغه د وحی دوه قسمونه شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کوم وحی شوی داغه دوه قسمونه شو. یو هغه وحی چې داغه تلاوت کیږي یعنی قران، او دویم هغه وحی چې داغه تلاوت نه کیږي یعنی احادیث. دا د وحی متعلق خبره شو. وس آیا دا وحی د پیغمبر نه علاوه بل چاته کېدی شي کنه شي کېدی؟ نو په دې کې خبر دادا چې وحی د پیغمبر نه علاوه هیڅ چاته نه کیږي. که یو سړی د زبرګي او د ولایت په یو لوی درجه باندې همي خود غ سړی ته وحی نه کیږي، ځکه وحی خاص ته د الله پاک د پیغمبرانو سره او دغه وحی الله پاک خپل پیغمبرانو ته کوي. خو بیا د دې وحی نه علاوه نور هم سيزونه شته، لکه مثال په تور کشف ته الهام ده چې دغه د پیغمبر نه علاوه نور خلکو ته هم کیږي. چې کله یو سړی د ولایت لوی درجه ته ورسی، د زبرګي لوی درجه ته ورسی، نو بیا داسې پټي خبره الله پاک هغه تخکار کوي، هغه ته کشف ویل کیږي، یا د آینده مستقبل راتلونکو حالات او واقعات مبارک الله پاک هغه ته خبر ورکي پړه کې داغه خبر واچي، نو دې ته الهام ویل کیږي. نو وحی خاص ته د انبیاء سره او کشف او الهام دا د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نه علاوه نور چې کم نیکان خلک یعنی نیکان صالحان
او دیندار مسلمانان چې هغه د قران احادیث مطابق خپل ژوندۍ تیري او د رب په احکاماتو باندې ژوند تیري، نو چې کله دوی د الله پاک سره تعلق جوړ شي، نو بیا الله تبارک وتعالى د ډیرو خبرو الهام یا کشف دغه خلکو ته هم کوي. نو دا نن سبق شو، ملګری په شوق سره واوري، کم ځای کې پوه نه شي نو بالکل تپوس کولای شي او کوشش کوئ کم سبقونه چې درلېږل کېږي دا اوري او محیاد ساتي. یاد ساتل یو طریقه دا هم د چې کم څه تاسو واوري تاسو په سمجھ کې راشي هغه نور خلکو ته بیان کړي، په دغه بیانولو سره به ان شاء الله دا تاسو په ذهن کې محفوظ شي او تاسو به د قران هغه باره کې خلکو ته خبر ورکول یا خلک د قران متعلق پس علوم باندې پوهه کول تاسو ته به آسان شي. نو ان شاء الله دې باره کې کوشش کوئ. الله جل جلاله موږ تاسو ټول ته د عمل کول توفیق راکړي.